ګران مینوال السلام علیکم زه مستاسو قربا وجا سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي نن کوم ملممون سره هغه د ستارف محتاج نه د عوامي نېشنل پارټي ګوند د صوبایي نائب صدر سایق خان چمکني صاحب موږ سره موجود دي. سایق خان چمکني صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ تاسو د چمکني ټي وي هرکلی وایو. خدای عزت ډیره مهرباني. ساقب خان لومبه غواته دا وایي چې تاسو ټول عمر صوبایي الیکشن کړی دی او دې پیرا قومي اسمبلی ده ان 29 دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ دا څه کار دی چې مهم نهر کې پرېږدي که نه نو دا نهرونه اخر سمندر ته راسي نو بیا به سمندر کې غورځېږي نو به زموږ هم داسې کیسه ده چې بس اوس نهر کې هم ډېرې لمباګان دي وکړي اوس د سمندر ټایم دی چې سمندر کې لمبا وکړو او خیر دا خو د ګپ خبره وه د پارټي حکم و چې نېشنل اسمبلی دغه به کوئ تاسو الیکشن به کوي موږ د پارټي نظریې ملګري یو نظریې او د پارټي پابند یو چې څنګه مشران حکم کوي هغه صدا کوي او د ځل اډوانټیج دا د پارټي حکم پسې دا خبره وه چې کوم نوې حلقې د نېشنل اسمبلی جوړې وي نو په هغې کې اکثریت یا مې پلار د خدای وبخښي هغه سره یا ما سره حلقې پاتې شوي دي نو دا یو اډوانټیج مو نو ځکه پارټي حکم دا وکړو چې ته به د نېشنل اسمبلی الیکشن کې او هغې ته موږ پابند. ساقب خان تاسو مختلف علاقو کې ګرځئ نو تاسو د خلکو ریسپانس څنګه دی؟ الله دې د خلکو عزت وکړي الله دې د خلکو ډېر زیات عزت وکړي زما په خیال کې چې زموږ اصل ګټه دا ده چې چېرته تلو که مخالف له تلو که خپلو له تلو دا خبره زه کوم چې الله تعالی د ټولو ډېر زیات عزت وکړي زموږ ډېر قدر او عزت کړی او علاقې کې چې څومره موږ ګرځو نو ریسپانس ډېر پازیټیو دی ډېر پازیټیو دی لږ نه ډېر زیات پازیټیو دی بلکې زما خیال دی چې دا سوال که زه صحافیانو نه او تاسو نه تپوس وکړم چې تاسو څه خیال دی چې خلکو ریسپانس څنګه دی نو زیات به بهتر وي خو چې څو پورې مونږ یو اوسه پورې شکر الحمدلله که خپلې حلقې کې چې زړه حلقه مې وه هغې کې ګرځېدلی یم یا نوي حلقې کې چې ګرځېدلی یم نو خدای د خلکو عزت وکړي مونږ له ډېر زیات راته هرکلی ویلی دی ډېر ښه ریسپانس یې راکړی ډېر ښه وعدې را سره کړي دي نو خدای دې د ټولو ډېر زیات عزت وکړي او بیا د دې عزت او ښه ریسپانس د وجه نه مونږ هم دعاګو یو چې الله تعالی دې اوس مونږ هم دومره وس راکړي کامیابي سره وس راکړي چې مونږ د دې خدمت کولی شو. سر که تاسو د الله موقع درکا نو داسې کم اهم مسلې چې هغه به تاسو حل کوئ؟ داسې کار دی چې څو پورې مسلې حل کول یا کار کورونو کاري نو هغه الله تعالی کوي ټول کارونه مغال کوي ټول مسلې مغال کوي زموږ هدف پورې یو کوشش نو زه به تاسو ته دا وایم چې د پاکستان اوس داسې حالت دی چې کوم اړخ ته ګورې او چې څه شی ګورې نو هغه خراب دی. د وفاق محکمو کې خبره کو د بجلی ډېره لویه مسله ده ډېره لویه مسله ده زموږ صوبه چې دی بجلی پیداوار هم کوي ارزانه بجلی پیدا کوي او زموږ د بجلی مسله ټوله نه زیاته ده. د ګیس مسله ده تاسو پته ده چې تاسو زموږ دوه پیونو نه هغه وخت سره 2008 سره چې کله د پیونو نه کار کمیشن شو هغه وخت سره دا یو اسسمنټ شو دا یو اندازه لګولې شوه چې زموږ د پښتونخوا د 100 کالو ضرورت دا پوره کوي. نن زه په مین لاین باندې هم دلته لوډ شیډینګ کېږي ګیس لاینونه هر چېرته نه رسي داسې زموږ مسله د امن و امان ډېره لویه ده امن و امان کې مسلې دي زموږ معدنیات دي وسایل دي هغه موږ ته نه میلاویږي او دا خبرې کیدای شي چې انفرادي نه وي خو دا اجتماعي دي او اجتماع جماعت چې دی هغه انفرادونه جوړېږي لکه که فرض کړه موږ د ګیس مسله کې څه کوشش وکړو الله تعالی برابره کړي الله تعالی حل کړي د بجلی مسلې کې کوشش وکړو الله تعالی حل کړي نو کار خو اجتماعي دی خو افرادو ته هم ډېره زیاته فایده ده که موږ خپل وسایلو باندې کوشش وکړو چې هغې نه موږ خپل وسایل نه څه پیسې راوړو څه دغه راوړو نو هغه پیسې بیا په افرادو باندې هم لګي او په اجتماعي کارونو باندې لګي نو دا تاسو چې کوم سوال وکړو نو د دې زما په خیال کې چې سپیسیفیک یو جواب چې دی هغه به د سوال سره انصاف دی پاکستان کې او زموږ علاقو کې هر یو شی کې مسله ده تاسو ما ته ووایئ کوم داسې شی دی هغه امن و امان
د نوکریانو مسلې شته دی، د معیشت بد حال دی، کارخانه چې دی مخکې خلق لګی نه که لګی د هغې دومره مصیبتونه دفاترو کې مسلې، نورې مسلې، د ټکسونو مسلې، دا دومره مسلې دي، دومره زیاتې مسلې نو چې یو اړخ ته سړی سوچ وکړي چې یاره کاڼي اوچتې نو مسله ده. نو زمونږ کوشش به دا وي چې کوم ځای کې زمونږ الله تعالی دی او زه ستاسو په نسبت ټولو ملګرو ته دا یو خواستم کوم چې مونږ ته دعا کوي چې الله تعالی دی د وس ګټه راکړي چې د قوم خدمت کولی شو. ثاقب خان دا راته وایي چې تاسو به خپل د علاقې خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ ما تاسو نه مخکې تاسو زما حجرې کې ناست وئ، یو کس سره خبره وکړه، تاسو په مخکې مو وکړه چې دا سیاست او دا الیکشن خصوصا دا د قومونو مستقبل جوړوي. ښه سیاست او ښه حکمران د الله تعالی رحمتي، الله تعالی رحمتي. زما خپل ملګرو ته، زما خپل لالکي خلکو ته او زمونږ د ټول ملګرو ته دا خواست دی چې تاسو به اوس په 8 فروری باندې 15 کاله دپاره خپل مستقبل، خپل د ماشومانو مستقبل یو کس ته لاس کې ورکوئ. نو دا سوچ سره ورکوئ. تاسو زمونږ قوم کې، زمونږ خلکو کې یو دغه شته دی چې مونږ جذباتي خلک یو، جذباتي فیصلې کوو. دا 15 کاله چې تاسو چاله یو امانت او خاص کر د ووټ غونې امانت ورکوئ نو سوچ به وکړئ چې چاله ورکو، کومې پارټي له ورکو، کوم کس له ورکو، آیا دا اهل دی که نه دی؟ دې خاورې باندې زه بار بار په جلسو کې دا خبرې کوم، زه بار بار په بیټکو کې دا خبره کوم چې په دې خاورې کې یو قسم یو پارټي هم داسې پاتې نه شوه او ولار داسې یو قسم نشته دی. اکثریت کسان داسې دي چې هغوی مخکې الیکشن یې کړي، مخکې حکومتونه جوړ کړي. تاسو موازنه وکئ، کارونه چا زیات وکړي؟ سړی اهل دی که نه دی؟ د ده بیک ګراونډ څه دی؟ د ده تعلیم شته که نشته؟ دا ګورې 15 کاله تاسو چې مستقبل ورکوئ، ستاسو د ماشومانو مستقبل به د دوی په لاس وي. نو چې بیا وروستو ورته کنځلې کوو چې یاره MPA منې ښکاري نه، پارټي څه ونه که، قرضدار یې کړو، دروغ او رښتیا نه علاوه بل څه نشته دی، دغه نشته. نو بیا هغې نه ښه دی چې نن تاسو فیصله سم وکړئ. دا فیصله چې دی تاسو کوئ د چا په مینې کې مه کوئ، د چا په نفرت کې مه کوئ. مهرباني وکړئ دا خپل بچو دپاره وکړئ. دا اوس دې حده پورې راغو چې دنیا چېرته ورسېده او موږ چېرته رسېږو. موږ اوس هم هغه خبرې کوو. تاسو سوالونه چې کوئ دا بیسک څیزونه، د اوبو مسلې، د بجلۍ مسلې، د ګیس مسلې، د تعلیم مسلې، دنیا په سپوږمۍ ده او موږ په دې باندې جګړې کوو لګوي. او دا ټول چې دی زموږ د غلط فیصلو د وجه نه دا کار کوي. زه تاسو ته دا خواست کوم، تاسو ته دا خواست کوم د چا په نفرت کې، چا په مینه کې نه، بلکې په سوچ باندې دا ووټ هغه کس له ورکوي، هغې پارټي له ورکوي چې اهلي، چې هغه خپل دا خولي چې زه کار کولی شم، زه یونیورسټیانې جوړولی شم، زه هسپتالونه جوړولی شم، زه په خبرې پوهېدی شم، زه قانون سازي کولی شم، زه رشوتونو له دغه له نه یم راغی. نو تاسو مهرباني وکړئ 15 کاله چې چاله مونږ چې کال اجاره زمیندار خلک یو چې کال اجاره څوک رانه وغواړي نو زمیندار رانه وغواړي نو مونږ یې ګورو. لکه د ده مټې شته چې زمینداري وکړي، د ده وس شته چې زمینداري وکړي. او 15 کاله چې دی مونږ خپل مستقبل د ماشومانو مستقبل یو پارټي ته حواله کوو، یو دغه ته کوو، په دروغ او رښتیا باندې به کوو او سوچ باندې نه کوو. نو زه زما تاسو ته پیغام دا دی، زما تاسو ته خواست دا دی، زما تاسو ته مینت دا دی چې اهل له ورکوي. وګورئ چې چا څومره یونیورسټیانې جوړې کړي، وګورئ چې چا څومره سکولونه جوړ کړه، وګورئ چې چا چې دی کارونه زیات ډیولپمنټ کار وکړي. بیا خپل کینډیډیټ وګورئ چې هغه څومره کار هغه د دې اهل دی که نه دی، هغه ستاسو امانتګار کیدی شي که نه شي. نو هله به دا قوم ترقي کوي، هله به دې حالات نه کوي. کني ورانه ده، هسې ورانه ده. دا ګورئ نه څه کېږي لګیا دی. هر یو سړي له موقع ورکړه چې وتښتېدی وطن نه، هر یو ماشوم دلته خپل مستقبل نه ګوري. او دا هم درته خبره کوم چې دا خبرې زه اوس کومه لګیا یم، دا د 15 کالو خبرې نه دي چې 15 کالو کې به دا هر څه ټیکي. دا چې څوک وایي چې په 15 کالو کې به دا هر څه ټیکي، دروغ وایي. داسې ډېرې وعدې خلکو وکړو چې په 15 کاله کې به موږ دا نه کېږي.
ورانه ټیکول ډېر ټایم علي خو تاسو به هغې طرف ته قسم یو قدم خو به اوچتوئ که نه دا ستاسو لومبی قدم دی نو مهرباني وکئ د ماشومانو مستقبل غلط خلکو غلط پارټي په لاس کې مه ورکړئ دا به زما خواست دی منت دی او دا زما پیغام دی مینوالو موږ د ساقب الله خان چمکني صاحب یو ځل بیا شکریا ادا کوو چې دی د خپل مصروف ترین ټایم نه ټایم وایستو موږ سره یې خبرې اترې وکړې د الیکشن په حواله باندې مینوالو په دې خبره تاسو اجازت غواړم د الله په امان